د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي جمشید دستی د جعلي تعلیمي اسنادو په تور نااهل اعلان شو. دا پریکړه چې محفوظه شوې وه بلاخره ورول شوه او د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا ورکړل شوی ریفرنس هم منظور شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا یوازې یو کس ته سزا ورکول مناسب دي؟ آیا دا اصل اغتصاب دی چې یو دروغجن او جعلي سند لرونکي سړی تر پارلمان پورې ورسیږي او ادارې چې باید مخنیوی یې کړی وي خو همدغسې غلي پاتې شي؟ د جمشید دستي د ناخلۍ پړه په سوشل میډیا سخت او طنزیه تبصرې رامحیطه شوي دي او صارفینو لیکلي دي چې جمشید دستي یوازې یو شخص نه دی، دا د یو خراب، فاسد او دو نمبر نظام نماینده دی او د نظام د پاکستان تحریک انصاف په نوم هغه ګوند جوړ کړي چې هره ورځ د ایماندارۍ، شفافیت او بدلون نارې وهي. خو که وګورو نو هر دو نمبر سړی یا خو د دوی په پارټۍ کې دی یا د دوی ملاتړ دی. یو بل صارف په ټویټر لیکلی دی چې دا څرنګه ایمانداري ده چې جعلي سند لرونکي خلک د دوی له لارې پارلمان ته رسیږي. د تحریک انصاف د رهبرانو نه دا سوال کول پکار دی چې ستاسو د پارټۍ د ټیکټ معیار څه دی؟ آیا یوازې جذباتي تقریر یا د چمک دمک وعدې کول دي یا په پارټۍ کې د خلکو کریډیبیلیټي، تعلیم او اخلاقی معیارونه هم شته؟ خو صارفین دا هم وایي چې تر دې مهمه خبره دا ده چې الیکشن کمیشن ولې دا جعلي اسناد وخت په وخت نه ګوري؟ دا ولې د کاغذونو د جانچ په وخت دا ډول دروغ نه ښکاره کیږي؟ آیا د الیکشن کمیشن خپله هم دا غلطي نه ده؟ خو داسې ده نو بیا دا اداره ولې بې حسابه پاتې کیږي؟ څوک به د دوی نه پوښتنه کوي او څوک به دوی ته سزا ورکوي؟ د ولس دا حق دی چې پوه شي او په خپله داسې خلک وغندي چې د غلا په دروازو ایوانونو ته ځان رسوي، ځکه چې دوی په قانون سازۍ او په پارلماني چارو پوهه نه لري او د هغې له امله د ولس ترجماني نشي کولی. جمشید دستي نن نااهل شو، خو دا یو شخص نه بلکې د یو سیاسي او اداري نظام غټ شکست دی. تحریک انصاف باید وضاحت ورکړي او الیکشن کمیشن باید د خپل نظام اصلاح وکړي، کنه جعلي سندونه، دوکا او پراډ به همدغسې دوام لري او ولس به همدغسې قرباني کیږي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400 د الیکشن